باندې ناظرینو نن متاسله یو ډیره اهمه موضوع راوړې ده چې هغه د زنانو او د نارینو دواړو ترمنځ تعلق ساتي. دا زموږ نننی ویډیو د زنانو د پاره هم ده او د نارینو د پاره هم ده، خصوصا د هغه خلکو د پاره ده چې چا واده کړی وي، ازدواجی زندگی تیری. نو رمضان المبارک دی، روژه ده او په روژه کې موږ ته چند مسایل راوچتیږي. نو په روژې په حالت کې همبستري کول دا چې کوم دی نو جایز نه دي په یو صورت کې. په دې کې بیا چند مسائل او چند سوالات چې کوم دی نو هغه موږ تاسو ته راوچتیږي چې یاره په دغه طریقه وشي نو یا داسې طریقه وشي یا هغسې طریقه وشي نو د هغه ټولو سوالاتو جوابات چې کوم دی نو هغه زه تاسو له په دې ویډیو کې در کوم. تاسو چې دا ویډیو پوره تر اخره پورې وګورئ نو ستاسو په ذهن کې چې څومره سوالات موجود وي د دې په حوالې سره نو هغه به ستاسو بالکل ختم شي، په شرط دې باندې چې دا ویډیو تاسو پوره وګورئ. او که چېرته کې دا ویډیو خوښه شوله نو دا د خپلو ملګرو سره شیر کړئ چې هغه هم د دې نه استفاده واخلي. زموږ مقصد صرف دا دی چې موږ خپلو وروڼو ته او خپلو مسلمانانو وروڼو ته د دین اسلام یو اهمه مسئله چې کوم دی نو ورته وړاندې کو. نو په هغې کې زموږ سره ستاسو کاوش، ستاسو هغه منډه ترړه هغه هم ضروري ده او هغه صرف دا ده چې تاسو زموږ دا ویډیو مخکې چې کوم دی نو خلکو ته ورسوئ. راځو خپلې موضوع طرف ته، خپلې خبرې طرف ته چې یاره په رمضان المبارک کې هم بستري کول دا جایز دي او که ناجایز دي. نو یاد به ساتئ د رمضان المبارک کې د ورځې چې کوم دی نو هم بستري کول دا بالکل جایز نه دي، په یو صورت کې هم دا جایز نه دي. اوس په دې کې چند صورتونه چې کوم دی نو هغه پکې پیدا کیږي او د هغې مکمل وضاحت درته کومه. اوس که چېرته کې یو کس وي او هغه چې کوم دی نو دا ووایي چې یاره ما خو همبستري وکړله خو هغه همبسترۍ کې بالکل مکمل دخول شوی و، که انزال شوی وي او که نه وي شوی، خو دخول چې کله وشو د مرد شرمګاه چې کوم دی نو د عورت په شرمګاه کې چې کوم دی نو غایبه شوله، نو اوس د دواړو روژه چې کوم دی نو فاسده شوله. اوس دی کې روژه خو فاسده شوله خو کفاره به په چا باندې وي. که چېرته کې دواړه رضامند وو، عورت هم رضامند و مرد هم رضامند و، نو اوس په دواړو باندې قضا هم شته او په دواړو باندې کفاره هم شته دی. د کفارې مکمل وضاحت درته په اخر کې کومه، ځکه چې په منځ منځ کې کومه نو بیا پکې ویډیو خرابېږي، نو بالکل اخر کې درته د کفارې چې کوم دی نو مکمل وضاحت کومه. اوس په دغه صورت کې خو په دواړو باندې که چېرته کې دواړه رضامند وي نو قضا هم په دواړو لازم ده او په دې دواړو باندې کفاره هم لازم ده. اوس یو خبره بله ده، که چېرته کې دخول ونشي، یعنی مطلب دا دی چې یاره اسی خاوند چې کوم دی نو ښځې سره داسې څه حرکات وکړي چې هغه انزال وشي، نو اوس د خاوند چې کوم دی نو روژه ماته شوله او ښځې نه ده ماته. که چېرته کې د ښځې انزال وشي د خاوند نه شوی نو بیا د ښځې روژه ماته ده. که انزال د دواړو وشو د دواړو روژه خرابه ده، دواړو روژه ماته شوله. اوس په دې کې یو خبره بله ده، استغفار به دواړه وایي، ضرور به استغفار کوي، ځکه دا کار چې کوم دی نو دا جایز نه دی، نبی علیه صلات وسلام ته منع فرمایلی ده. نو دی به چې کوم دی نو کفاره به هم ورکوي، قضا به هم وروړي او دی به چې کوم دی نو استغفار هم وایي. اوس په دې کې یو بله مسئله راوچتېږي او هغه دا ده چې که چېرته کې یو کس دی، یو سړی دی او هغه چې کوم دی نو په کور والا باندې زبردستي وکړي، یعنی کور والا ورته ووایي چې یاره روژه ده یا چې کوم دی نو نور دغه ورسره وکړي خو خاوند ونه مني، نو که چېرته د خاوند د طرف نه زبردستي وه په ښځه باندې او دی جما وکړله نو خاوند باندې کفاره او قضا دواړه لازم دي او په ښځه باندې چې کوم دی نو صرف هغه قضا شته او کفاره پې باندې نشته دی. او که چېرته کې ښځې چې کوم دی نو خاوند مجبوره کو، یعنی ښځه راپاڅېدله او خاوند یې په دې خبره باندې مجبوره کو چې یاره دې زما سره جما وکړي، نو په دغه صورت کې اوس د زنانه باندې کفاره هم شته او قضا هم شته او په خاوند باندې چې کوم دی نو صرف قضا لازم ده. نو دغه خبره خو ختمه شوله. او که چېرته دواړه راضي وو، د دواړو په رضامندۍ باندې دا کار وشولو نو بیا په دواړو باندې قضا هم شته او په دواړو باندې کفاره هم شته. ښځه به خپله قضا راوړي او کفاره به ورکوي او خاوند به خپله چې کوم دی نو قضا هم راوړي او کفاره به هم ورکوي. نو دغه چې کوم دی نو په دې کې یو اهمه مسئله بله مونږ بیان کړله
دغه مسایل چې کوم دین مونږ ته ډیر زیات روجتيږي کوشش وکړئ دا ویډیو د خپل مرګرو سره خپل خلکو سره ضرور شیر کړئ چې هغه هم د دین استفاده والی صرف په دې نیت باندې خلکو ته ولېږي چې یاره هغه هم د دین استفاده والی او که چاته کم داشن مسایل مخې ته راځي نو هغه دا مسایل چې کوم دین حل کی او خپل اصلاح چې کوم دین په صحیح طریقې سره وکړي. اوس به مونږه یره قضا شته کفاره شته. قضا خو ټیک د رمضان مبارک تیر شو بس دی به چې کوم دین د رمضان قضا به وروړي یو روزه به ونیسي ټیک شو. خو اوس د باندې که کفاره لازم شو کفاره سره به بیا دې څه کوي کفاره به څه ورکوي کفاره به دې پیسې ورکوي روزي به نیسي څه به کوي نو یاد به ساتئ کفاره دا چې کوم دینو د یو روزي به دې چې کوم دینو شپېته روزي به نیسي مسلسل یعنی 60 روزي به دې مسلسل نیسي په هغې کې به قضایي نه راولي. مقصد یې څه دی مسلسل مقصد دا دی چې دی اوس داسې به نه کوي چې یو 10 روزي ونیسي بیا یو 2-3 ورځې کوجه کې بیا چې کوم دی نو دی روزي ونیسي بیا کوجه کې نه داسې نه کېږي. دی به مسلسل چې کوم دی نو 80 روزي نیسي یعنی که دې چرته کې یو کم 80 باندې د قضایي وکړله په 2 کم 80 باندې د قضایي وکړه د دا کفاره به چې کوم دی نو واپس د سر نه کېږي. نو دا خو د روزو خبره شو. اوس یو کس دی هغه چې کوم دی نو بیمار دی یا هغه ته داسې څه عذر دی چې هغه روزي نشي نیولی او چې یاره زه روزي نشم نیولی زه چې کوم دی نو کفاره کې بله ما دپاره څه طریقه شته او که نشته دی. نو یاد به ساتئ د هغه دپاره یو طریقه بله چې کوم دی نو شریعت هغه بیان کړې ده او هغه دا ده چې دی به 80 مسکینانو ته د صدقې فطر په حساب باندې صدقه ورکوي. 80 مسکینان به ګوري او هغې ته به د صدقې فطر په حساب باندې 80 واړو ته چې کوم دی نو څه ورکوي صدقه به ورته ورکوي. اوس صدقه فطر څومره دی یعنی موږ چې ورته په عام زبان کې سرسایه وایو نو سرسایه په کم 2 کیلو غنم یا د هغې قیمت چې کوم دی نو دا زموږ سرسایه ده. احتیاطاً چې کوم دی نو علما 2 کیلو یادوي خو اصل کې شریعت چې کوم دی نو هغه په کم 2 کیلو چې کوم دی نو هغه یاده کړې ده. نو اوس دغه چې کوم دی نو صدقې فطر شو نو دویمه خبره پکې داره که دی روزي نشي نیولی نو دی به 80 مسکینانو ته چې کوم دی نو صدقې فطر په حساب باندې صدقه ورته ورکوي. اوس یو ورور دی که هغه دا سوالو کې چې یاره د صدقې فطر چې کوم دی نو دا به زه 80 مسکینانو ته ورکوم او که نه دا به چې کوم دی نو زه یو مسکین ته 80 ورځې ورکمه یا په یو ورځ باندې 80 مسکینانو ته ورکمه نو کومه پکې چې کوم دی نو جایز ده یا کومه صحیح ده. نو دا په دې کې دا خبره ده چې دواړه جایز دي. که چرته کې ته چې کوم دی نو په یو ورځ باندې 80 مسکینان راولي او هغې ته چې کوم دی نو صدقې فطر په حساب باندې صدقه ورکړي نو دام بالکل چې کوم دی نو جایز دی او صحیح طریقه ده. او که چرته 80 ورځې ته یو مسکین ته چې کوم دی نو هغه ورکې نو بیا هم چې کوم دی نو جایز ده. خو داسې به نه کې چې د 80 واړو مسکینانو چې کوم دی نو راجمع کړي او به د یو مسکین ته ټوله ورکړي داسې به نه کې نه یا به 80 ورځې چې کوم دی نو د یو مسکین ته دغه صدقې فطر ورکړي او یا به په یو ورځ باندې 80 مسکینانو ته ورکړي نو هله به د کفاره ادا کېږي. اوس پاتې شو پکې د مسکینانو د خوراک خبره. درېیمه خبره په دې کې دا ده که چېرته کې ته صدقې فطر هم نشي ورکولی نو ته به داسې کار وکړي چې یا خو به په یو ورځ باندې 80 مسکینان را وغواړي او هغې ته به روټۍ ورکړي خو هغه به سحر او ماښام 2 ټایمه روټۍ به ورته ورکړي 2 ټایمه روټۍ به ورته د ورځې ورکړي 80 مسکینانو ته په یو ورځ باندې یا 80 ورځې یو مسکین ته سحر او ماښام روټۍ ورکول چې کوم دی نو دا به لازم یو دا به ورکړي. نو داسې به نه کوي چې یاره ته چې کوم دی نو یو مسکین ته د 80 واړو مسکینانو هغه پیسې صدقې فطر را جمع کړي او هغه ورته چې کوم دی نو ته ورکړي. نو دا چند مسایل چې کوم دی نو د دې په حوالې سره ما تاسو ته بیان کړو. اوس یو خبره بله روچتېږي زمونږ په معاشره کې اکثر د پښمني په ټایم کې یو کس وایي چې یاره زه چې کوم دی نو روژه ده او روژه کې زه چې کوم دی نو پښمني کې ما باندې غسل وړېدو غسل اوړېدلی دی او د سره اوس ټایم کم دی لیټ را پاسېدلو یا نور څه وجوهاتو د سره او د سره ټایم کم دی چې یاره که اوس زه چېرته کې روژه نیسم پښمنۍ کومه خو ما نه غسل پاتې کېږي او که غسل کومه نو پښمنۍ رانه پاتې کېږي څه وکړم په دې کې. نو د دپاره په دې کې افضله طریقه دا ده چې ګوره
د ټایم نه بعد، یعنی مطلب زمونږ عرف کې دی چې اذان وشي، د اذان چې کله وشي او د روژې هغه سحرې ټایم چې کوم دی نو ختم شي، نو د دې نه بعد خو دې خوراک کولی نه شي. خوراک خو د لپاره بالکل جایز نه، که خوراک یې کو روژې ماتېږي، خو غسل دی کولی شي. که غسل دی کوي نو د روژې ته په باندې نقصان نه رسیږي. خو غسل به دی په کومه طریقه باندې کوي؟ غسل به دی داسې طریقه کوي چې کله په خوله کې اوبه اچوي یا په پوزه کې اوبه اچوي، نو دومره به خوله کې اوبه نه اچوي چې دی غړغړیو کې د حلق ته چې کوم دی نو ښکته اوبه لاړې شي. نه، دی به صرف دومره کوي چې په خوله کې به دومره اوبه واچوي چې د خوله چې کوم دی نو دا لمده شي، بس دا ډکه شي او لمده شي، نو د دپاره چې کوم دی نو دا صحیح طریقه ده. دویم نمبر، دی په پوزه کې دومره اوبه ناځي چې د پوزه بالکل ترخه شي او دا دې ته اوبه د راورسیږي اخر ته، نه، په دې به دا پوزه په داسې طریقه باندې لمده کړي چې د کومه ایریا د ښکاره به دا چې کوم دی نو لمده شي، په د به چې کوم دی نو دا وشي. او بیا چې کوم طریقه کار دی د غسل، نور هماغه طریقه کار دی چې کوم دی په عام ټایم کې کوي. نو د باندې دغسې حالت راغلو، نو دی به اوس په دې کې اول به روټۍ وخوري، ښه په ارام به ځان جوړ کړي، خو دا ورله لازم دی یا دا بهترینه طریقه ده چې د روټۍ خوړلو نه مخکې د چرندام وکړي، استنجا او چرندام دی وکړي. استنجا وکړله، چرندام یې وکړلو، را دي چې روټۍ دی وخوري، ښه په تسلۍ سره، ښه په طریقې سره روټۍ وخوړله، واپس د دې چې کوم دی نو لاړ شي او هلته کې دی غسل وکړي په صحیح طریقه باندې چې څنګه کوي. خو څنګه چې تاسو ته ما بیان کړي چې په خوله کې به څنګه اوبه اچوي او په پوزه کې به څنګه اوبه اچوي، نو هغه طریقه هم چې کوم دی نو د دپاره لازم ده. نو یاد به ساتئ، رمضان المبارک ته ډېر زیات احتیاط پکې کوئ په مسایلو کې. اکثر مونږ ته پته هم نه وي او زمونږ چې کوم دی نو روژو ته نقصان رسېدلی، زمونږ روژې چې کوم دی نو ماتې شوي او زمونږ روژې چې کوم دی نو خرابې شوي وي. نو کوشش وکړئ رمضان المبارک دی د روژو ډېر زیات خیال وساتئ، روژې چې کوم دی نو په صحیح طریقه باندې وساتئ، ځکه حدیث مبارک کې راځي چې الله رب العزت جل جلاله ته ستاسو د چې کوم روژې نیول دي نو ستاسو د ولږې، ستاسو د تندې د دې ضرورت ورته نشته، بلکې ستاسو چې کوم دی نو د زړونو د نیتونو د هغې ضرورت دی، او ستاسو نیتونو ته الله ګوري، ستاسو زړونو ته الله ګوري. تاسو په روژه کې خپل ځان چې کوم دی نو څومره محفوظ ساتئ، خپل روژه چې کوم دی نو په څه طریقې سره تېروئ. په روژه کې ځان ساتل دي د غیبت نه، د چغلخورۍ نه، د ظلم نه، د ستم نه، د دې څیزونو نه بیخي چې کوم دی نو ځان ساتل دي، او بالکل ضرور ځان ساتل دي په دې حالاتو کې. نو یاد ساتئ دا روژه چې کوم دی نو دا یو ډېر بهترین عبادت دی، او دا په کال کې یو پیره راځي، بار بار نه وي. نو کوشش وکړئ په روژه کې ځان د ګناهونو نه بیخي وساتئ. بیخي چې کوم مسئله باندې تاسو شک راځي چې یاره دا څیز په دې روژه کې نه دي کول پکار یا کول پکار دي، نو به د هغې نه ځان وساتئ، بس د شکمن څیز نه ځان وساتئ، بس تاسو روژه به چې کوم دی نو صحیح طریقې سره بیا وشي. او دا روژه دا خو یو داسې عبادت دی چې د محشر په ورځ باندې به دا شفاعت کوي، دا به د انسان شفاعت کوي الله رب العزت ته چې د زما قدر کړو، زما احترام یې کړو، الله پاک دا وبخي. خو په الټه طرف باندې ګورې دا روژه به چې کوم دی نو د انسان بیا شکایت هم کوي، انسان به چې کوم دی نو که چېرته کې چا د دې بېقدري کړې وي، چا د دې روژې چې کوم دی نو بېعزتي کړې وي، چا په روژه کې چې کوم دی چغلیانې، غیبتونه او غلط کارونه په دې روژه کې کړي وي، نو هغه به چې کوم دی نو شکایت هم پې باندې دا روژه کوي. قرآن او رمضان دا دواړه چې کوم دی نو د انسان شفاعت به هم کوي، خو د انسان شکایت به هم کوي. نو یاد وساتئ د دې نه چې کوم دی نو ځان بچ وساتئ، خپلو ملګرو ته په خپلو معاشره کې په خپل وخت کې داسې طریقه کار اختیار کړئ چې د تاسو نه چې کوم دی نو روژه خرابه نشي، ستاسو چې کوم عبادات دي هغه درنه خراب نشي. ځکه دا رمضان المبارک خو په کال کې یو پیره راځي، او بیا خامخا هیڅ پته نه لګي د انسان چې یاره را روان رمضان به چې کوم دی نو زما په ژوند کې نصیب شي که نصیب به مې نه شي، یاره را روان رمضان کې به زه چې کوم دی نو ژوندی یم که نه به یمه. نو رمضان مبارک کې اعتکاف پکې وکړئ، څومره ملګري وي هغه نیت د اعتکاف وکړئ، دا چې کوم دی نو سنت عمل لی، اعتکاف یو ډېر بهترین عمل لی. نبی علیه الصلاة والسلام چرته په ژوند کې چې کوم دی نو اعتکاف نه دی ضایع کړی. یو پیره د نبی علیه الصلاة والسلام نه اعتکاف چې کوم دی نو هغه د څه وجوهاتو په بنا باندې ضایع شو، بیا پر روان کال باندې نبی علیه الصلاة والسلام چې کوم دی نو 20 ورځې اعتکاف کړی و. نو دا هم یو اهم عبادت دی، یو بهترین عبادت دی. خپل اعتکاف چې کوم دی نو هغه په صحیح ځای کې وکړئ، په صحیح مسجد کې وکړئ. ګوره زه تاسو ته یو مسله بله بیان کوم،
اعتکاف کول بهتر چې کوم دی نو هغه په خپل محلي په مسجد کې دی. بهترین اعتکاف هغه دی چې د خپل محلي په مسجد کې وشي. خو د یو محلي نه خامخا به یو کس کینی، که یو کو د محلي نه یو قسم کینه ناستو نو د ټولو غاړه چې کوم دی نو بنده ده. نو کنا چرته کې یو کس کې ناستو نو بیا چې کوم دی نو ټولو غاړه آزاد ده. خو بهترین اعتکاف هغه دی چې په خپل ځای کې کینی. او بیا چې کوم دی نو نور بهترین اعتکافونه چې په مسجد نبوي کې سو کینی هغه د پاره خو بیا احسن ده، اعلی ده. په حرم شریف کې سو کینی یا چې کوم دی نو په مسجد قباء کې کینی یا نور داسې چې کوم هغه ځایونه چې کوم شریعت بیان کړي چې د کې فضایل شته او هغه ځای کې سو اعتکاف ته کینی نه کې څه حرج نشته دی. خو که کم داسې ځای چې هغه اسې زمون خلکو چې کوم دی نو هغه د ډیر فضیلت والا ګرځولي دي بغیر د دغه چند ځایانو نه چې کوم دی نو په کوم ځای کې د اعتکاف زیات ثواب نشته دی. بس اومغه ثواب دی چې کوم ثواب ته په خپل محلي په مسجد کې ملاويږي. دا خبره نشته چې ته یو خاص استاني ته یو خاص خانقاه ته لاړلې نو تاسو به الته ثواب زیات ملاويږي. نه، په دغه که خلک زی د غیاس یو محبت یو مینې دا د دې په وجه باندې نه چې کني الته کې ثواب زیات ملاويږي او دلته کې ثواب کم ملاويږي. دا بالکل چې کم نه نو اسی خبرې دي. په دې ځینو کې ثوابونه زیات نشته. په حرم شریف کې ثواب زیات ملاويږي، په مدینه منوره کې ثواب زیات ملاويږي. یا چې کوم د اسلام چې کوم دی نو مسجد لومبنی مسجد قباء چې ورته ویل شي یا په هغه کې چې کوم دی نو څوک اعتکاف وکړي نو هغه ته په باندې ثواب زیات ملاويږي. نور چې څومره مسجدونه دي څومره ځایونه دي څومره چې کوم دی نو مطلب ځایونه دي هغه کې چې کوم دی نو ثواب عمره ثواب دی. کم ثواب چې تاسو په خپل مسجد کې ملاويږي کم چې په خپل محله کې تاسو ملاويږي. نو بهتره طریقه دا چې سړی په خپل مسجد کې په خپل محله کې اعتکاف وکړي او په اعتکاف کې ځان چې کوم دی نو د له لعبنا اعتکاف کې ځان چې کوم دی نو د فضول خبرونه یا د نور سيزونو چې کوم دی نو ځان اوساتي. نو دا چند خبرې ما تاسو ته عرض کړلې. که چېرته کې تاسو زمونږ دا ویډیو خوښ شوي زمونږ دا پروګرام خوښ شوی نو دا زمونږ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ، دا ځان سره سیو کړئ. ان شاء الله په دې چینل باندې به مونږ تاسو له دغه شانتي بهترین خسته مسائل به مونږ تاسو له وړو د وخت په مناسبت باندې. نو کوشش وکړئ زمونږ دا چینل د ځان سره سبسکرایب کړئ او دا ویډیو نور مرګرو سره هم شیر کړئ، صرف او صرف د الله د رضا لپاره، د رسول الله د رضا لپاره او د دې لپاره چې د دین اسلام اشاعت وشي او د دین اسلام چې کوم اهم مسائل دي هغه چې کوم دینو مخ په وړاندې باندې لاړ شي او هغه خلکو ته ورسیږي. نو صرف په دغه عرض باندې مو دا چند مسائل تاسو ته وړاندې ک په الله باندې مسپارم. الله مخاد او آباد او بریالي لره. الله جل جلاله دې د رمضان مبارک په مونږ باندې په خیر او عافیت سره او په خطرې کې سره الله په مونږ باندې تیر کی.